د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی او یو ولغوند جمله ده واغې کې ډېره لویه فلسفه ده د انسان ډېره لویه کامیابۍ ته اشارت دی د حضور پاک په صفاتو کې یو صفت ده چې دی به جوامع الکلمې خبره به وړی خو حکمتونه به پکې ډېرې یو حدیث ته زموږ علما ګڼ شمېر مسلې راوباسي دا یو حدیث دی دینه دا مسله روځي دینه دا روځي دینه دا روځي دینه دا روځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت دی داسې د نور زموږ خبرې اوږدې وي مقصد پکې پوټې وي او د حضور پاک خبرې لنډې وي مقصد پکې ډېر لکه زه یو مثال درته وایم د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم ورور پوټینې راکوټ یو هغه سره بلبلو په هغې یې لوبې کولې بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي د یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا ټوک پوټي جملې وي یا ابا عمر ای د عمر پلاره عربی کې د ابو عمر دو معنی دي دا طالبان په کوي عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربی ژبه کې د خاوند د صاحب په معنا هم مستعملیږي نو یو خدا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاونده دواړه معنی دي ما فعل النغیر ابوالبل دې څه کړ اوس تا پوټې ته کې تاسو واورئ لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي دا د حضور پاک د انس د ورور سره خوشطبي وکړه ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي یو دې دا معلومه شوه دې دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان پې پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره آخر قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي پښتو کې زه څه ووایم یا ابا عمر دې کې ری راله آخره کې یې وری ما فعل النغیر آخر کې یې وری یعنې داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزېدار خشته داسې الفاظ دا هم د ایستی شي بل دې څه معلومه شوه بل دا معلومه شو چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې نه بوټې پرې کښېنه به ښکار ساتې دته وایي ابو عمیره بلبل دې څه که نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي دویم ښکار هم ساتلی شي هلکه ښکار مارغه ساتلی شي ګرځ هم ساتلی او ساتلی شي د دې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه وایي چې هلکه د مارغان ولې ساتل نه مارغه ساتلی شي خو یو خبره په مارغانو کې واورئ یو داسې مارغه ساتلي داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي زیاتې ورسره کوي دا بیا ګناه ده او یو داسې قسم مارغانې په دې مرغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري هغه که د دې فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه کړي چې تکلیف ودنې او خوراک وله ورکوي بلکل ساتلی شي یا کمترې ساتلې کمترې خو څوک په زور نه کوي کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي دا خیر دې پروا نشته خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته ګورئ نبي علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار لګم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته رمانځه وخت شو اوهو که دا مونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې دا ځای مې پرې کوي په جالونه هم دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته رمانځه وخت دی ذکر کر د الله یاد مونځ دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی په دې ښکار ظلم نه کوي زیاتې پرې نه کوي خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث دا معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم د لا واده هم نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زموږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا ابا عمر
دا عمر پلارا څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمر وي او زه درته اوس نه د عمر پلار ویم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي بل ته څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده او مقصې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو ماشوموالي کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې د طالبانو یو درې خبرې نورې دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا لمرونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږو مقصد به پکې ډېر زیات نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته وی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به وی هرې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع کړي ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې د خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که د خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته کلی صادر نه دی بار وته په زمانونو د دې مختلف قسمونه دي نن موږ څه چل شروع کړی دی نن ټول د خواهشاتو جنګ نن شریعت یو طرف ته کړی دی موږ خواهش مو مخکې کړی دی شریعت دی خواهش مخکې خواهش د خېټ هم دی د ډوډۍ خواهش د مکان هم دی چې دا له ښه بلډینګ جوړ کړم خواهش د موټر هم دی چې دا له ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم د ټولو بچو مې دي وي د ټولو زمانو د ټولو ترونو د ټولو ډېرونه دي وي دا هم یو خواهش دی دا هم خواهش دی د ښځو خواهش مختلف د خواهشاتو یو فهرست زموږ په دې سترګو کې پروت دی دین مو یو طرف ته کړی دی خواهش بل طرف ته کړی دی دې ته خواهش پرستی وایي نن دنیا په دې لګیا ده نن سهر نه پلار ماشومان پاسئ مونځ ورته نه ښیي ذکر ورته نه ښیي د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښیي مونځ ورته نه ښیي خدای ورته نه ښیي عقیده ورته نه ښیي اخلاق ورته نه ښیي بل ساله شابه بچې سکول ناوخته دی دا ګاډی را روان دی بچې شابه سکول ناوخته دی الله ماشوم پوده بیلي ګیاړي نه نه شابه بچې شابه جامې ورته واچي پتلون ورته ور واچوي او یا موټر کې کښېنوي بوځي یا چا وس رسي یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ټرانسپورټ فیس او سکول ته روانې دي او مازدیګر چې بیا راشي بچې پارېد دی روا بچې سکول کې درته څو فل ټیوشن ولا نیسه دا تپوس نه دي بچې ماسپښین مونځ مازدیګر مونځ ماښام مونځ ماسخوتن مونځ الله ته مخکول پکار دي که نه دي الله یې ټول بچې مونږ په دغې لین ور اچولې دي چې پیسه وګټه بچې ګورې چې خر د خره کمي نو څه شی دی غوږ یې د پرېښولی دی دا زموږ مخکې متل خولی دی اتره زوی ته دې وګوره که نه څنګه بنګله یې جوړه کړې هغه ماما زوی ته دې وګوره که نه هغه ونډي ته دې وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده څنګه موټر دی هله بچې تکړه شه ګورې خر د سره کمې غوږ یې د پرېښولی تکړه شه هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم د چا جیب وه غلا وکړم سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم رشوت والم دکاندار ګډون وکړم دوکه وکړم ګاک وم خو چې څوک حلال کړم پیسه پیدا کړم خو چې هغه تربور نه یو دوه ګزه اوچته بنګله جوړه کړم د هغه نه هغه په قاټه اعلی مزېدار موټر والو د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپینی دا دماغ پاکی دا ول منطق نه ډکړي دا سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی دا پلان کې برشو جنازه لارات بغل پاتې شو عایش فرسی شو سیسن بشت فیسبوک دیو د خود تصویرونه دي موبایل دیو د جنکو تصویرونه دي موبایل دیو فلمونه دي موبایل الله حبکول دی الله موبایل دیو د خدای سره مقابله ده موبایل دیو د رب سره مقابله ده موبایل دی په دې سترګو چې مال الله را کړی دي په غیر الله سره مقابله ده دا غوږونو چې مال الله را کړی دا الله سره دښمني کوم په موبایل
فیسبوک دی او موبایل دی نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هواه اهو الله وایي څه وایي وی د خلکو خواهش خدای کړی دی خواهش یې څه چې جوړ کړی دی خدای جوړ کړی خواهش لاندې کا ګوره چې الله څه کوي لاندې کا خواهش پیغمبر مخکې کا خواهش لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شې راشه ما په دې مخ لاړې وتو کا که تا عزت خدای در نه که راشه زما په دې مخ لاړې وتو کا دا خو مونږ ته ښکاره دي ښکاره مثال به درکړم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناستو زید کل اسامه د رنګه تورو زید محبوب و محبوب پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی که نن موږ خپلو نوکرانو سره خپلو همسایهګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپلو چپراسیانو سره دغه سلوک وکړه قسم په خدای دنیا کې به جنتي د غلام بچی د رنګ نم تور دی په دا پتون ورسره ناست دی پوزې وبهده رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نام اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه پرې پاکوي عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم وایي نه عایشې دا به زه پاکوم احبې فاني احبه د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی پر پتول میں کینو دم رئیس وے پود ورته پاکوي څوک عقاید و جهاد زه سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاه شو نو تنخواه به مجاهدینو له ورکول فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخواه ورکوله نو زوی دی عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخواه کمه راکړې اسامه له ډېره ورکړې ولې دې مانه کوم جهاد ته مخکې تللی دی دې مانه کوم میدان ته مخکې تللی دی ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی نو مانه کم میدان کې تللی دی خو چې کم دی له دې دې زه دم کم میدان دی چې زه رستو دې مخکې دی دله ولې تنخواه زیاته ورکوې ما له کمه راکې عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا دا د رسول الله مبارک ښکلا د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وبکې راسي دې خواهش پرستۍ زمانه کې وکې راسي نه نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کومې نوکر د چپلاسي د تشه خوروارو مخکې کیسه وکړه دقیقه او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی صادرونه ولا رالل صادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې نو چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نسوی ده ام کلثوم بنت علی د علي لور د هغې له ورکه دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې عمر مې زیات دی دا کشره ده وی ارمان مې نه پاړه کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي هلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم رسی دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې هم نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ نو که عمر کې فرق وي نو پروا نشته علي صاحب ورته وایي وی امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتی شي مخ ته خو د خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتی شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم درلیږم نو ته وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تا لې په نکاح کوم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ای بچې دا څادر امیر المؤمنین له 100 عمر له بابا مې راکړې دا دې خوښ دی که دې نه دې خوښ دې څادر یوړه
امیر المؤمنین دا صادر میں بابا را کړی دی وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ نو عمر کې ډېره حیا وه هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی حیا د وجې نه نو خپو ته یې ولکتل یو درېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو جینۍ پرې پوه شوه ورته وی امیر المؤمنین وی زما صادر دې پرېښو زه خو صادر مې درته راوړی دی هغې ته نه ګورې د ما خپو ته نه ګورې قسم دی که امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې به درنه ایستې هغې کې هم ډېره حیا وه که نه د بیبي فاطمې لور ده د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده رسول الله مبارک دی فاطمه میاشت ختلې ده دیونه کتل سره ښکته فاطمه تا ته وایم میاشت ختلې ده ای بیا څه ښکته بچې میاشت وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچې وی دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر په دې میاشت یولی کېږي راشه رسول الله سمې سره مسلمانانو ته راشه د ټکارو کېړو ته راشه بربند بخبو ته راشه بربند گریوان ته راشه بربند سر ته لیچو ته هغه جینکې نن فخر کوي نن په بورقا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي نن په حیا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي او دې کې د ما او د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمه دی نظر یو دی کې شریعت کې هېڅ منع نشته سړی هم دیوال ته ګوري ښځه هم ګوري هېڅ ممانعت نشته لیکن دا د هغې حیا و چې پیغمبر مبارک ورته وګوره نو بیا ګناه خو نشته لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړه وایي چې زه مړه شم او زما جنازه وړی یو خو د شپې زما جنازه وړی د ورځې به نه وړی او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچي که نه د زنانه دا مخکې راځي حفشو کې دا رواج دلته نو وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به صادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني رسول الله مبارک لور ناجینۍ کې اک د حیا پرته ده زما وروڼو خدای دې زمونږ خویندو لورو له حیا ورکړي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند سر خوښوي دا هم خواهش پرستی ده چې نن جینۍ بربند مخ او بربند سټ خلکو ته ښیي دا هم خواهش پرستی ده چې لیچې ښکاره کړي دي لاندې خپې ښکاره دي ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه د دوزخ په اورې ولې سوځې الله خشته مخ درکه الله ښکلی دانچه درکړه الله ایمان دله پړه کې واچو الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو ستا ولې پیرزو شي دا وجود به په قبر کې په کوتکو والی کېږي ولې ظلم کې ولې خلکو له د زنا دعوت ورکې ولې د هلکانو سترګې ځان ته رامخامخ کې ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګوره دې وګټله څه کې په کوم طرف روانه یو خو به خدای نه منې یا به رسول نه منې یا به خدای او رسول نه منې او ته هلکان چې دې پردو جنکو ته ګوري الله اکبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ د زلیخې کور ته او زلیخه بې مینه شوه اوس لنډه پښتو کې به ته د زلیخې خوښ شو مینه شوه پرې لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل د جبه کرته نظر مخ کتل اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده ښځه ده خشته ده حسنداره ده او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر مخ کته دا کار وکړه دا کار وکړه خو لکه ډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې ځان نه لرې نه پرېښودل یوسف به ناستو سر مخ کته نه به کتل دی خپلې نیکې ته یوسفه ما ته وګوره داسې به وکتل زر به سر ولې ما ته نه ګورې څه چل شوی دی لا پیغمبر نه دی لا نبوت نشته لا کتاب نشته خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده زړه کې د پیغمبره
نسې د مخکې نه پردي دي نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې د لیسې ورګې یو جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته کړه ښه ډول یې کړ هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډول یې کړ په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې وغلقت الابواب وقالت هیت لک قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی غلقت الابواب ټولې دروازې بندې کړې جرندې ورته واچولې زلیخه خپل کټ ته وخته دبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابه یې ځان سره کړلې یوسف دوی راځه دې را دننه کو نوکرانو ته دروازې بندې کړې چابیانې ماله راکړې په خپل اخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه یوسف ته دلته راشه حضرت یوسف ته څه وایي قالت هیت لک راځه ځان او لاوره ته ویل یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه ګوره دا هغه جال دی وی او ښکلې دي خو لومبې به دا سترګې پټېږي به مخ دې ښکلې ډېر نه دی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خاورې کېږي لاسونه دې ډېر ښایسته نه دي ټولو نه مخکې به دا چي پړېږي دا به ختم شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوښتی سلی نن خبرې نه نن به ما ما سره ګناه به کې ما ته د څومره ښایسته یم زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ که معاذ الله دا الله په ذات دنه امن غواړم ما معاف که یو وخت انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انسان یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي خواهش د انسان چې اوبراو شي د حیوان سو دی وخت کې انسانیت ختم سو حیوان سو دلته یہ په ځان نه دی اوس دی وخت کې دی په خپل قابو کې نه دی دی وخت کې سلیمان ابن یسار دا یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جینۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او ښایسته جینۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جینۍ سره ګیر شو مجبور شو یو ځای کې ناست و د جینۍ ته راغلو د جینۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و ځان یې ورته ښایسته کړی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه مطالبه د ګونو وکړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره وایي څنګه ښایسته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي او ما پسې خلک مینتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې را کوي ما له خلک د دنیا دولتونه را کوي تا نه زه خپله مطالبه کوم او ته هم دقه ټکې وایي معاذ الله د خدای په نوم ما بچ کا الله د نوم سره امن غواړم وی الله به مې تا نه بچ کوي دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان کا او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه ته ګوره خدای خیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دو معنی علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت ته جي ستا مالک زه غلام یم په کور کې دېره کړې نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی خو بله معنا وه داسې تابیني معنا ده قال انه ربي احسن مثوایا هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی
هغه ذات چې ستا کور ته راوستیم د کوین یې راوویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم دا خشته مزېدار وجود کې د دنیا راته پوځ کېږي هغه ذات سره خیانت وکړم ظلم وکړم انه لا یفلح الظالمون ظالمان کو چاته نه کامیابېږي وی پرېږدم دی نه دروازه جننده ده لازمن به دا ګناه ما سره کې لازمن نو مونږ خلک خو به بانه جوړو چې روز څه وکړو او توبه به وس وکړو لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي خپل وس کوي ته وس کوه باقي مدد د الله دی خپل وس کوي دروازې ته روان شو چې دروازه کولو کې چېرته ځې چابیانې ما سره دي تللی نشې خو چې یوسف علیه السلام قدم واخیست رب العالمین ګرنده کوله وکړه دروازه کوله شوه سوري قرآن الله دس چلو شو ورغری وه دته بله دروازه کوله شوه بله پروتوکول ورته میلو شو لکه یو بادشاه وزیر یو ولایتې ته ځي که نه دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ چې بادشاه ته دا تکلیف نه کي دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي هغه چپړستي راشي هغه دروازه ورته کولاو کي رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویسته یو دروازه کولو بله او تی قربانه کې داسې چلو شو تی کل د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور ولګوله مرسلېده او چې یوسف علیه السلام بار وزلیخه هم ورپسې بار ووتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلی دنیا خلک څوک چا سره دستخطی کوي او څوک سپارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې دي او سړي دي او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې او زلیخه ورپسې بس د د مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو د شربونو شرمېدم حیا لاړه د ما ښځه په دې ګډ مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د علف نه لمن راکاږي پس وشو نو اخو ډېر هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مې او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس را واچو اذا مې پاغو لاګه د لاس را دوړې د یوسف چې ده ورپسې شو وتښتېد رانه مددار خلاص کړ چې نه ولوالېوه مې وتښتېد لمن نه مې ورباندې وشلېدله داسې راچولېده او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې اچوې یا به مضبوطه عذاب ورکوې زموږ مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ور مخکې کړ په عذاب یې نه شو پېرزو جیل کې واچوه ښه یوسفه زما آیات ریتلي وو زما کور کې اوسېږي زما نوکرې زما ښځې ته د لاسه جوړېدې او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس را چولېدې ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه ترې خلاص شوم اوس دا څه ته مني عقل فت دروازه چې بنده شوه رالې څنګه او ټول هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مست هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه دروانې ده دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډه دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ګوره مدد کوي یو مدد یې دا وکړي چې ګناه نه بچ کړو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کوله وکړې درېیم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارسي کې حکمتي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا د ریښې بیا مطالبه کوله بیا به کوله ګیره و بلاس به ورچو ګناه ته به مبتلا کېږو اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف به دې لاس راواچو د راس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قميص د یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلی کې وروستو که قمیص مخکې شلېدلي نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس واچوه هغې ته ځان خلاصو قمیص یې د مخکې نه شلېده
او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او کمیس د شا نشلیدلی نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه د هغه رښتونه دی نو که دا خبره بل چا کړې وي نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د پیو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي له ګویا یې خلکو ومنله وی وګوره د کمیس ته یوسف وګوره چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکت لاندې شاته نشلیدلي الله مدد وکړه که نه کوه یو څه عزیز مصر پوه شو لنی خس جلا شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو او ته څه وایي عزیز مصر لنی ښې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کار نه کېده بس دا خبر کہتا ہوں نا کہ جیسے ریخی لاس را چھوڑی دے دا خبر دلتا ختم کا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین زلیخی دا خداینا بخنا والا غلطی استادا دا زبع ما چیز دا جی مصر دیر بے غیرتا ہو دلا بے غیرتا ہو دا وقت کے بخنا وارا مضبوط دا کٹ بازو دا دلیخی دا کوگی دا دیتوی بخنا ہوا خداینا بخنا ہوا روگی رکا واخا مضبوطا لگاو کا تم با میلو بختو با میلا خسر ہوکا تو دیدی دا باشون گوئی مکرو استاد میری لدنبی کی بخنا ہوا دا خدای انکی کنت من الخاطئین پس اگر کمزور زرین بیخوان دی کمزوری شی بیکارو شی کمزوری بیکارو دیکار اللہ دی مسلمان وسعتی دا سی بے آیانا دی رب العالمین مسلمان وسعتی انکی کنت من الخاطئین ونستاد ماشوم پا ذریعہ اللہ صفا و خیر ذریع بیا دوست چلو کو بیا جیل تیولی خبر خورا شوا کراس جیل تیولی گا فلبس فی السجن بالعسینین جیل کی پات او اللہ بیا خو قصہ ادرا رولا قصہ درتنو کو و اللہ تعالیٰ جیل دے گلو کہ حکمت تاو چے اللہ بیا بادشی والا ورکلو اللہ بادشاہ خبر میری پوری کور خواہش و قربان ہے اللہ و مدد کے خواہش و قربان کی اللہ و مدد کی پر ہندوستان کی اوسرے تیرشے و اغتا بخل کو مشکی باب آگے داغا دا وجود نودا سے خوشبوت لے لکر مشکو چاہی تا پوسو کو ویدا تا تا ولی تا خو مشکی بابا ہوئی تا نا خود تا خوشبوئی کم دینا پیدا کے تا نا خود تا سے خوشبوئی چی بادشاہ نو جاتا خوشبو در نروانا دا ویدا ریشی پیتی میں خرسو لے بلا رو که دا پرتوغاخونو دا ریشی پیتی چی بی دا میں خرسو لے یو خدا ولا روا او اغیسر نوکر روا نا نوکر را لوی تی دروازی ترا در نشا دمانے کا در نسودا کے مقصد بھی پک قریباران دروازی تا دن نشی بازی زنانا کول کس داری دنی چې وردن نشو ما دروازې ته بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړ او وی زه ډېر زیات خشته وم چې هلک هم ډېر زیات خشته وم ډېر ښکلی وم چې دروازه جرنده کړه وی ما ته وی چې ما سره بل دا ګناه کوې وی ما ورته چې د ګناه څه کې ګناه ولې وکړم الله ولې خفه کړم رب خفه کړم وی پرېږدم دی چېرته ګناه به خامخا کې او که ګناه نه کوې جنګ د سره کو پته چاړه دې موا او چیغې وام چې ما پسې لاس راول شرموم مشکی بابا وی جذبانی میں اوس خدای پاک او ګور دې خواهش قربانول دیتا وای ما وی چې خانو مال او دسمات راغله ٹھیک ده چې باندې پرې دې را ګناه را باندې کې او که خو او دسمات لري راغله دي نو وی اپیک ته خیر دی او دسمات کا لامبه لامبا خودن پرې خودل نشته دا ګناه بر سره کې په دلاره تیرېږي دې وینم تما خوخه وی چې وصل خانه ته نه وته لوی او دسمات مې وکړ الوی او دسمات مې راواري په دلاسونو په مخ مې ومګ دیتا خواهش قربانا بلوئی لا یکمنو احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئتو بهی رسول اللہ مبارک دقوی خواهش براتین تابع کے دے اسلام بتابع کے مذہب بلا خواهش نتابع کے اسلام بلا خواهش نتابع کے قرآن میں ارسو مگلو چرو گوتم چی دے خدیو کتو وی تاسے چی دے پاکو دینی پیکو باستو بیدان دے اولا رزان دے پا غلو علی دروازہ کلا وقتی زیر لے کی مساسا مصیبت تے دروازه را څه کړل په وکړه لړم خواږه وصل خانې ته ننوتم هلته مې ولمبل جامې مې لرې کړې ومې لمبل
چې مې اولمبل او ځان نه مې هره ګندګي لرې کړه حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده اوسه پورې روانه او نو څه چل کړی خواهش پسې روان یې مشکي بابا ته جو شو مشکي بابا یو تابعی چې ته عیسائی بادشاہ په جنگ کې ګیر کړ چې ګیرې کړو بادشاہ وی کې د دې الګ د لاسه خو مونږ برباد جو بلا فوج د مونږ برباد کړی موقع په موقع نن زمونږ ته لغارې د سروازې تیار کو مشیران ورته وی دا من نه کې وی ولې وی دا پس چل عیسائی کې دا خو ډېر بې قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړو پام کوو دا من نه کې دنه د تجربې نه به موږ ته داخلو هغه ویل دا خبره خو ټیک ده ورته وی داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کې چې د مسلمان فوج جرنیل هم تا گرفتار کړو څه چې کې وکړه خو عیسائی کېږم نه یار پوته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې مته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به درکړم دا به وکړم تابعي ورته وی داسې نه کې بادشاہ پریشان دی چې اوس ملې کم که څه چل ورسره وکړم د دې بادشاہ لور ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وی دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران وی ما وجه ډېر قابل دی تجربې نه به مونږ فایده واخلو زه مسلمانو نه مسلمانېږي بابا دا خو په 15 منټو کې درته مسلمان کړو دا عیسائی کړو ما ته پرېږده پوښتې د عیسائی کړو بچې ته څنګه عیسائی کې ما له چل دی د خمالدار یو کمرې ته دننه کړ او دا جنۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کړ داسې ځان خشته اوم خشته ډولې یې کړ او روټۍ ور یې وړله د صحابي د تابعي ورته برم نه ګوري بره څلوېښت ورځې دې جنۍ پې محنت وکړ څلوېښت ورځ کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه څو چې دا هلک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتل څلوېښت ورځې پس هغه جنۍ ورته وایي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا ماره تباشو ته روځي زما خو د بادشاهانو بچي چې دي نو ما پسې لیوني شو د ما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه دولې کو زر پسې راځم تاکې ته انسان یې که څه شی او دیو انسان یې بیمار یې که روغ یې یا ولې الله نه یېرېږم که نن مې خپل خواهش تا به زه ولګو الله به څه وایي دا وجود ما له خدای دې نه کړی دا الله دشمنۍ ته استعمال کړ دا سترګې دې لري چې الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا اندام دې لري چې د خدای دشمني وکړم خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس بې دې لري چې په الله سره دشمني وکړم جنۍ باندې اثر وشو وی ستاسو دین د اسلام دا دین الله ماخ ته دین خایا الله پاک هغه د عیسائی بادشاه لور مسلمانه کړ اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې په یو شرط چې زه به ستا سره په څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریقه خپله واده په خپل ژوند نه کړم دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایزه نکاح وکړي یو ښځې سره یا رسول الله مبارک څه وایي چې کوم هلک نوړی روټۍ راواخېسته او ښځې له په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کړه جایزه ولې استعمال ہے سو طریقه جوړه کړه هغه تابعي د جیل نه وسته هغه جنۍ مو سره لاړه جنۍ مسلمان او مقته تابعي سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ور واچو منن فاحش خدای کړي دې څه پکېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له صادرونه رالل هغه تقسیمول په صحابه کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم معصومه ده وی عمره امیر المؤمنین نوې ده سترګې مې در نیستې وی زه بابا ته دې ووایه څادر مې خوښ دی چې کور ته راله بابا ته ویلي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښوده مخ پورته یې نیغ کتل
ما پورته غوسه وکړه وی خیر دی بچی را د خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد له لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناک و جینۍ عمر کم و دانه به کور کې جګړې او دې بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په منبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه وواله نو دا چل به ورسره کو نو بانډیسیانو والته کول ختم شو نو چې والته کول نه کیف و غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری یې ته باسې هغه بچه جانه او والته کول پکې نشته ګورې ښه ته خو مراسې دې سودم ته شین دی پوه شوې په خبره جنت کې به خدای درکوي ځه او جنت کې والته کول هم نشته ده نو هغه والته کول خو خبره نه ده مولانا ویجیګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکوني خبرې کولې وي دوه کسانو دوستان یو بل سره لګي وو ګپ شپ یې لګاو نو یو ایمانه خواړو ښځه یوېږي نه بل وایي زه خو چې کور ته نه وځم بس رپېږي وایي دا څه چل دی وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی وایي څنګه وایي د واده په لومړۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وایي چې څنګه ور نه راوتمه کوتک مې راواخېسته او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو دی وکړه پیشو ټوپونه جوړ کړل یو خوا کړه بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده بس ښځه حقه یېرېدلې ده چې سړی غوسه ناک دی بس چې دی پورته نه وم سر یې ښکته کړي دغه په لومړۍ شپه مې یارولې ده دې د نر بچي داغه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه همدلته لوبه وکړو ډاکټر هغه به مونږ وکړه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه او چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو یې دوه درې غوځار وکړه اسد دی په ارام کښېنه هغه د پیشو د والو غوښې تېرې شوي دي ده مونږ پېژندلې مونږ د وخت پېژندلې چې ته څه شی ښځو سره ډېر ازادي ښه نه ده ډېر ازادي او ښځو واز کول او ظلم هم ښځو سره نه دی په کار باندې سړي له خپلو ښځو سره ظلم دی ډېر نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهئ نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی ښځې په اواز اوچت کړی و جواب یې ورکړی بانډیسي راجوړېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې مونږ به هسې درست دروست کوو غاړ ټکول کول نو ښځې یارېدې غږ به یې نه کوو چې مو پرېښي دي هغه چې اوس کدي جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي چې راغی عمر صاحب ته دروازه وویل او اتفاق ده چې دې وخت کې ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی و چې دروازه یې وویله حضرت عمر صاحب به راووته برګري سال دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وایي څنګه حل شوه راته دې ونه مې حل شوه نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي وایي ستا مې کور کې ولیده وایي چې ته ګزاره کې به هم دې سترګې کړم عمر صاحب ورته یې ګوره وایي دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي یو دله پخلی کوي کړی دله نه کړو ډیوټل نه دې تیاره راوړې څونه خرچه به دې راته یا نوکر دې نه وي انسامه څونه پیسې به دې ورکولې جامې د لینځي کټونه د لینځي صفاکۍ یې دله که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړې یا نوکر دې نه وه څونه تنخوا به دې ورکول دریم دی دله صفاکۍ جارو کوي که دی دله نه کولې او ځان له یو چپړاسي نیولې څو تنخوا به دې ورکول څلورم د کور حفاظت ته کوي یو ښځه چې کور کې غل نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیو څونه تنخوا به دې ورکول او پنځم د ګناه نه پرې بچې نو چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي به زه بهر کیف چا ورته وې عمر صاحب ته وی دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی د علي صاحب لور ده او ورته څه وایي وی ام سلیط یو ښځه ده وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکم ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه سلیط نه دی سلیط دا هغې له مناسب دی چې موږ ورکړو ولې وی په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وی دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې نو خپله محبوبه به وروستو کم د الله محبوبه به مخکې کم څادر باندې لور ور خواهش قربان کا الله څه جوړوي هغه عمر نه خدای څه جوړ کړل امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې راله زلزله په اوچته کړه ځمکې له راوبروله وی عمر د عمر عدل ختم شوی دی ځمکې چې جلا کېږي عمر خوشته عدل خوشته او د ځمکې جلا کېږي فورا زلزله بنده شوه
او د مدینې یو غر نه اور راووت، اور به روان دی په مدینه. چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی، دې ته تمیمالداري راشه چابک یې ورکړه، ورشه اور وشړه. ما یاد کړه چې عمر را لېږلی اور اسپه چې شړې اور خره چې شړې تمیمالداري 2 رکعته نفل وکړ، چابک یې لاس کې واخیست، اور پسې شو. وی ای اور عمر را لېږلم شابه کبې سوري نه روتې هلته ځه اور مخکې دی تمیمالداري ورپسې دی په هغه غاړې وردننه که واپس دی راځي. او دریای نیل براخته په کال کې یو ځل دریای نیل د مصر دریاب دا قانونو کال کې به یو ځل لوچتېده او کلي به یې غرقو، مصر به یې غرقو. دا یو رواج ده چې یو خشته جینۍ به یې وکته چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه پیغله، هغه به یې ناوې کړه، کالي به یې واچول، بیا یې دریاب ته ورغورځوله، دریاب به کېناسته. په د هغوی یو جاهلیت رواج و. یو به مړک وي، یو به ختمه کړو، خو نور خو به بچ شي که نه. کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او گورنر ابو عبیده بن الجراح دی د هغه زمانې. هغه ته چا ووایي چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل، او که دا جینۍ مو نه ورچو نو مصر بند وړي. اوس به څه کوې؟ هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه، وایي دلته خو دا یو رسم و رواج چې دریاب راخیږي. عمر صاحب یو 2 چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته یې ویې رضي الله عنه ته، وایي که دریاب راوکړه چې جینۍ ور وانه شوې دا چټ به ور غورځوې. ډېرې بیا راوپېږي دریاب را غورځانګي. وایي خلک رالل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړه یو جینۍ به ور وغورځو مصر به بچ شي، او که نه ور غورځوې ټوله دنیا غرقېږي. هغه وایي جینۍ غورځول ګناه ده. او ما ته حضرت عمر خط رالېږلی او ور غورځو. خط کې ورته څه لیکلي دي؟ ای دریای نیل که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې ته د خوښه یې کوه جینۍ نه در غورځو څه غرقول کې او کار څه کوې، او که ته د الله په حکم چلېږي نو د الله د رسول خلیفې دا چټ مې در وغورځو فټافټ کته سې چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتونه وینم. هته یې راواخېسته او دریاب ته یې ور لړه کړه. دریای نیل چې هغه ویښ لتلی دی بیا چېرته رونه خته او نه په مصر هدرې اوچت شو. او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی لرې یې علاقې ته جهاد له لرې چېرته د میاشتو په مزل لرې او د مدینې نه اواز ورکوي خپل جرنیل له یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه غر ته متوجه شي، غر نه ویرېږه. جومات چې خلکو وي عمر جوړ دماغ په کار پرېښودی، کمزوري دي بوډا دي. ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دي، دې ته نه ودونه ورکوي. شاوې نه څه چل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی. حضرت ساریه راغی راورسېده، خلکو دې تپوس وکړو جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو دلته نه وه پېښه وکه نه څه وی موږ دشمن سره په جنګ و، دشمن مخکې موږ ورپسې وو. وی دې کې مې یو اواز به اورېد چې ای ساریه غر ته وګوره، غر ته متوجه شه. وی چې مې واورېده ما وی والله انه لصوت عمر، قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی. چې مې غر ته وکتل دشمن شاته نه پسې نور را روان دی، هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړه. که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو موږ خیال نه و په غر موږ یې برباد کړو. ناست په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسئ هغه ته رسېږي. خواهش به د دین تابع کوو، خواهش به د دین. نن خواهش موږ خدای کړی دی خفه کېږئ مو. افرأیت من اتبع الهه هواه قارون. زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه هم څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته به وکړم، بله جمعه به درکه وکړم. خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې د دین وروسته دی. مانځه وختي او ستا تجارت رواني، ستا دکان خرابېږي، ستا بخور خرابېږي، رښتیا ووایه مونځ له دې که خپل کار کوې خپل کار. نو خدای وروسته شو که خدای وروسته نه شو. بانګ ویم ته چې ته خپل لګې په موبایل خبرې کوې دلته وایي الله اکبر د الله عظمت بیانېږي، ته وایې هلو دا خواهش نه شو. هلته تکبیر تحریمه ده، پیغمبر وی را لاندې کا، ته به موبایل هلته چا سره خبرې کوې. دا خواهش مخکې نه شو، خدای وروسته نه شو. حرام کوما ډاکه کوما غلا مونږ کوو دوکې مونږ کوو 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅوو، هغه پایه مونږ نه خلاص نه لري، په هغې کې اوبه اچوو، هغه مصاري مونږ نه خلاص نه لري، ګډون پکې کوو. دا خو ټول خواهش ته پاره ښه د خېټې دپاره. دا خېټ هسې یو خبره کوم په اخره کې دا لاندې ده که بره ده؟ الله لاندې پیدا کړې ده، مونږ په سر سب کېنولې، مونږ دون عزت ورکړی. الله وی دا عزت مه ورکوه، لاندې ده لاندې ده لاندې ده،
د خېټه کې د لوی ګن پروت دی هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کېدو دی چې داسې سر وجتوم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم خدای ته وګوره خېټه څه شی دی ډوډۍ به خدای درکوي ته به یې درکوي او خېټه له درپله او دغه بنګله ده نه قسم په خدای پاتې ده دغه جایرات درنه زما د په خدای قسم یې پاتې دی دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي بینک کې به د روپۍ پاتې او صرف کیشر به شماري د خدای بنده چې دا کم بچی در نه پاتې شو کومه بنګله در نه پاتې شوه کوم مال در نه پاتې شو په حلال یې وګټه په حرام یې مه ګټه بس ته څه کې په کوم طرف روان سبا یې لاندې ومړ نن سبا خو مرګونه لاړل پخوا به هغه اویو اتیو ته رسېدلو څلوېښت پنځوس نه وړې داسې چې اعلان به وایي لکه په بېګا خو موږ سره مونځ کوو الله کړ ای پرون یې موږ سره مونځ کوو بس هغه خبره ختمه شوه زمرو موږ به د رسول الله مبارک ته خبرو د فرامینو تابعداري کو زمونږ د دنیا هم پکې شو زمونږ خیرت هم پکې شي او که مونږ خواهش مخکې کو خدای مو رستو کو دنیا هم تباه خسرت دنیا والآخره دنیا هم تباه آخرت هم تباه ذلك هو الخسران المبين اقلت نقصان خو همدقه دی نو مونږ به ډوډۍ ګټو مونږ به رزق ګټو موټر به هم ځان له اخلو بنګله به هم ځان له جوړو ځمکه جایداد هر څه به کوو خو مونږ به دا ځمکه او دا هر څه د خدای په مقابله کې نه دا د خدای په خوښ او په خوشحالۍ به در څه کوو چې الله پې خفه نه الله پې خوشحاله الله دې زموږ د دین تابعداري نصیبه کړي زموږ په دې محله کې عبادت خیلو کندې کې محمد عثمان پرون وفات شوی دی محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی دی رښتیا خبرې او زموږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و محمد سید حاجي صاحب د باباجي داسې و لکه خپل رور چې رو ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره او محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و زه خو دا کوړي د سبقونو هر څه نه ایستل کې رښتیا خبره هلته کوړي سبقونه راباندې دانه بوج شوي دي چې هغه ډېر زیات دي وخت ډېر لږ دی او څلور پیرډه مې هلته کې څلور دلته هم دي نو بس دا دوه نیمې میاشتې به راسره لږه نور هم ګزاره کوئ هغه هم خدای رانه پاتې دي هلته زموږ د دې نور حبیب د ولي استاد رور مړو هم رانه پاتې او زموږ د هارون مولي صاحب رور مړو هغه هم رانه پاتې داسې نور مړي هم پکې شوي دي حاجي غلګي کې یو نیو ها پوری ګرام کې زنانه وفات تا ټولو ته په جمع دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله وارثانو بچو له صبر ورکړي الله د نورو غمونو نه وساتي او چې څومره مردگان وفات دي هر ځای کې چې دي الله یې د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او چې څومره زموږ دوستان دي بعضې د هغې یو ملګرې مور یې بیماره ده بعضې دوستان د هغې ته دعا کوي چې خدای پاک خیر او برکت نصیب کړي زموږ یو بل ملګری دی د پېښور نه راځي د اجاز الله صاحب د هغه والده بیماره ده یو بل رشته دار یې د خپې ته پرې کړې ده دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي بل به مو مختلي دی دوه اپریشن یې کړی دی الله پاک وله روغ صحت ورکړي زما والده هم بیماره ده دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي ستاسو کورونو کې هم خامخا بیماران به وي ګوره بیمارز الله راولي ختمه یې هم ګوره الله دې د الله نه نشي ختمولی دارو به کې علاج به کې خو الله نه به رسول هم کې د جمعې مبارکه جمع ده او د کریم مېلمانه زموږ پرې جمع کې ناست دي علما پکې ناست دي ډېر لرې لرې ځای نه مسافر پکې ناست دي ډېر لرې ځای نه او د په یو ښه نیته دوستان دا غونډ شوي دي د جمعې د اخلاص دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ ستاسو ټولو بیمارانو له شفا ورکړي الله روغ صحتونه ونه ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي او خدای چې کم روزګاریان دي روزګارونو کې برکت واچوي کم تنخوادار تنخواګانو کې برکت واچوي کم زمینداران دي ځمکو کې برکت واچوي بچي نشته د ډېرو دوستانو ډېرو ملګرو او زموږ داسې ډېر نږدې دوستان دي اولاد یې نشته دعا وکړئ چې خدای پاک والا نیکعمله صالحانه بچي ورکړي خدای پاک والا زامن ورکړي او الله تعالی زمونږ زندگی د ایمان په دایره کې تېره کړي زمانو ژوند به تېر شي ختم به شي څونه به پاتې او خدای پاک ته زمونږ دا ژوند په ایمان کې دننه تېر کړي دا د الله په اسلام کې دننه تېر کړي دا د الله نه سوال کوئ چې خدایه د ایمان د زوال نه مې وساتي الله د ایمان د زوال نه وساتي الله خاتمه مو په ایمان کې ربا خدای خاتمه مو په ایمان کې دا سوال دنه کوو رب العالمین مونږ ډېر کمزور ډېر عاجزان یو او ډېر فقیران ملنګان یو خدای ستا رضا د زموږ بل سره نشته الله چې په کومه ورځ ته زموږ نه ساه وباسې په کومه ورځ چې ته موږ وژنې او زموږ نه ساه وباسې الله په داسې ټیم او په داسې ورځ موږ نه ساه وباسې چې په کوم وخت ته زموږ نه خوشحاله الله او په کوم وخت چې ته موږ نه خفه نو خدای زموږ